علیکم نو ویډیو سره تاسو ورکړی و یو امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشاله وئ. ژوند په مالدو کې به وئ او بله ډېره زیاته دردناکه واقعه را مخې ته شوې ده چې په مالدان کې عبید الله هلک چې د سکول نه را روانو نامعلومه کسانو ډېر زیات بېدردۍ سره قتل کړو. دوستانو عبید الله هلک ګناه سوه اخر داسې څه کارونه یې کړي وو چې خلکو ته دومره زیاته غوسه ور وستې وه چې ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړو. پوره معلومات خبرو لپاره زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ. تر اوسه پورې زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی خو مو زموږ چینل سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خبرونه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. ډېره زیاته دردناکه واقعه مالدان کې را مخې ته شوې ده چې عبید الله هلک د سکول نه را روانو ډېر زیات ښایسته هلک و. چا د هغه ښایسته ونه کتل او ډېر زیات بېدردۍ سره یې قتل کړو. که موږ سوچ وکړو نن سبا ډېر زیات هلکان ډېرې زیاتې ماشومې ډېرې زیاتې جینکۍ د غلط کار نه بعد قتل کېږي خو عبید الله سره غلط کار نه دی شوی. عبید الله داسې نامعلومه کسانو په فایرنګ کړی او ډېر بېدردۍ سره یې قتل کړی دی. عبید الله مور پلار ډېر زیات جاري وایي زموږ نه چا سره دښمني وه نه سپینه خبره شوې وه نه توره خبره شوې وه نه هم چا سره تېزه خبره کړې وه خو زموږ بچي بیا هم قتل شو. زموږ بچي تر اوسه پورې څه غلط قدم نه و اوچت کړی. آیا زموږ بچی ښایسته و خو د ښایستهوالي نه یې څه غلطه پیدا نه وه اخیستې. خلکو به ترېنه غلطه پیدا اخیسته د هغه غلطې پیدې اخیستې په وجه باندې نن زما بچي د دې دنیا نه لاړو. دوستانو د عبید الله پلار وایي ماته دې انصاف میلو شي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ته د نشان څخه مخه ووهئ چې زموږ خبرونه معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.